الرحمن الرحیم. محترمو ناظرینو او کتونکو، دین اسلام باندې پوهه په داسې دور کې او په هر دور کې ډیر زیات ضروری دی. او بیا اوس خو د خلکو ذهنونه ماشاءالله ډیر تیز شوي دي او بیا په منځ کې دا الکترانیک میډیا راووته او دا هر څه راووتل. په دې ذریعه باندې پوهه نورم اسانه شوه او تقریبا د دین پوهه جیب له راغلی دو، د دین پوهه کور له راغلی دو، بیټک او حجرې له راغلی دو. خو موږ تاسو له پکار دی چې دینی مسایلو نه ځان خبر کو. یو تپوس ملګري کړی دی چې په خول کې یعنی په ټوپۍ کې مونځ او د ټوپۍ نه بغیر مونځ کول سرتور سر مونځ چې موږ ورته وایو، آیا چې ټوپۍ نه وي او یو انسان مونځ کوي دا مونځ کیږي او که نه؟ سورت اعراف کې 31 نمبر آیات دی. الله تبارک وتعالی فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد. الله فرمایي چې کله ته په مانځه باندې ودرېږي نو زینت خپل کا، زینت خپل کا، ښایست خپل کا. دغه آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د زینت ذکر وکړو او دا حقیقت دی چې بغیر د ټوپۍ نه یو سړی مونځ کوي او عبادت کوي نو هغه یو قسم زینت دی. او که دی ښایسته طریقې باندې ټوپۍ په سر کې او پاسه بیا په ځان رومال هم راواچوي یا همداسې ټوپۍ په سر کې، نو هغه د سرتور سر نه د ټوپۍ دا ودرېدل دا فطرت دا وایي چې دا په ښایست کې دي او په ښه والي کې دي او په ښکلا کې دي. نور بغیر د ټوپۍ نه مونځ کول دا بالکل جایز دي، څه خبره په دا کې نشته. خو هغه د زینت یو قسم له خلاف آداب خبره وه. دویم نمبر مسله چې کومه چې آیا په پټکي کې او په امامه شریفه کې مونځ کول دا څنګه وي؟ یو خو د خلکو فکر دا جوړ دی چې څوک کوم امام پټکی نه وي په سر نو وروستو ځینې داسې ناپویه خلک شته چې هغه یې چې یاره مونځ ونه شو، دا ټوپۍ کې مخکې شو، دا مونځ خو بالکل نه کیږي او دا مونځ بیرته راګرځول پکار دي. نه نه، دا تشدد او دا منافرت او دا اختلافات دغه حد ته بوتلل دا نه دي پکار. البته د پټکي کې د مونځ کولو ثواب شته. مسند فردوس دا د حدیثو کتاب دی، هغه یو حدیث را نقل کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په پټکي کې یو مونځ کول دا د اویاو مونځ